حضراتو دنیا کې چې څومره سيزونه دي تمام سيزونه یو مقصد لري یو غرض لري هیڅ یو سیس په دنیا کې داسې نه دی چې هغه بے مقصد دی بے فائدې دی بے غرض دی د هر سیز یو مقصد شته او دغه مقصد چې څو پورې د دغه سیز نه حاصلېږي نو دغه سیز خلق ساتي او د هغې قدر هم وي خو کو دغه مقصد ختم شي د دغه سیز نه بیا خلق هغه سیز لرې کوي بیا نه ساتي نو د یو مقصد دپاره به یو سیز جوړیږي په دنیا کې او بیا د هر سیز مقصد او غرض خلکو ته معلوم هم دی ساينس او ټیکنالوژي وې دومره ترقي وکړه چې د هر سیز غرض او مقصد یې ما ته ښکاره کړو چې د دې سیز دا غرض دی د دې سیز دا مقصد دی دا تمام سیزونه موږ ته ښکاره شو نو په دې دنیا کې یو سیز او د یو شی اطلاق په انسان باندې کیږي دا انسان مقصد څه دی الله رب ذوالجلال دی دنیا ته څه را لېږلی دی د انسان په دنیا کې ژوند تیرول د دې څه مقصد دی نو ساينس خو ماته دا وښودل چې دا ځمکې لاندې موږ ته خزانې پرتې دي معدنیات دي په غرونو کې قسمه قسم ناشنا داتونه او مواد پراته دي او د هغې مقاصد راته بیان کړل خو د انسان په دنیا کې ژوند تیرول د دې څه مقصد دی نو د دې نه ساينس عاجزه شو د دې نه ستا ټیکنالوژي عاجزه شوه چې د انسان مقصد څه دی په دنیا کې په اټلی کې یو وارې وایي کانفرنس منعقد شو دا اټلی مخکینی نوم یونان دی او د یونان فلاسفه ډیر مشهور دي او اوس هم زمونږ بعضې وروڼه د دغه یورپ او د دغه مغربي ممالکو نه ډیر زیات متاثره دي نو په اټلی کې یو وار یو کانفرنس منعقد شو په دې خبره باندې چې دا انسان په دې دنیا کې ژوند تیری په دنیا کې زندگی تیری د انسان مقصد څه دی نو ټول را ولګېدل او هر یو په خپل نظریه او خپل غور هغه پیش کو نو 90% خلکو فلاسفو تجزیه‌نګارو او لوی ساینسدانانو دا خبره پیش کړله چې د انسان مقصد دا دی په دنیا کې چې دی به
هغه څیز حاصلوي چې دله خوند ورکوي، لذت ورکوي، او د هغې څیز نه به ځان ساتي چې ده ته درد رسوي، تکلیف رسوي. دا د یونان فلاسفو سمو د مخکې دا کانفرنس منعقد شو په اټلی کې، او هغوی دا خبره وکړله، او 3000 کاله مخکې دا فلاسفو دقه نظریه ده چې انسان به هغه څیز حاصلوي چې دله کم خوند ورکوي، لذت وي ورله پکې، او د هغې څیز نه به ځان ساتي چې کم څیز ده ته ضرر رسوي. په اصل مقصد باندې پوه نه شو چې انسان دنیا کې د کم مقصد دپاره راغلی دی. نن موږ ته هغه خلک د دنیا قابل ترین شخصیات ښکاري، خو دا جواب ورسره ونه موندلی شو چې دنیا کې به انسان څه کوي، د څه دپاره الله رب ذوالجلال دا انسان پیدا کړی دی. 90% خلکو دا نظریه پیش کړه چې انسان به هغه څیز حاصلوي چې دله لذت ورکوي، خوند ورکوي، او د هغې نه به ځان ساتي چې کم ده ته ضرر رسوي، تکلیف ورته رسوي. خو په مقصد باندې پوه نه شو، په مقصد باندې را نغلل، ځکه چې دا خو ځناور او انسان کې به هېڅ فرق رانغې. ځناور هم هغه څیز حاصلوي چې کوم وله خوند ورکوي، او د هغې څیز نه لرې تښتي چې کوم ورله تکلیف ورکوي. سپی زما او ستا په نظر کې د ټولو نه ناکاره ځناور دی. نو سپی هم هغې چا سره ناست وي او هغې چا له خواله ورځي چې څوک ورته روټۍ اچوي، څوک ورله خوراک ورکوي، دا د سپي لذت دی، هغې ځای ته ځي، او څوک یې چې په کاڼي باندې ولي د هغې نه تښتي، ځکه ضرر ورکوي. نو د یونان فلاسفر، د اټلی ساینسدانان او فلاسفه د دې خبرې نه عاجزه شو چې د انسان مقصد څه شی دی، په دنیا کې به انسان څه کوي، د څه دپاره الله رب ذوالجلال پیدا کړی دی. دا مقصد به تا ته معلومیږي د قرآن او د حدیث نه. خو چې ما او تا قرآن او حدیث طرف ته خو راشو او قرآن او حدیث باندې صحیح نظر واچ، نو په قرآن او حدیث باندې هم هر سړی نه پوهېږي، په دې باندې هم هر سړی نه پوهېږي. د دې لپاره الله رب ذوالجلال علما پیدا کړي دي او د دې علم یې ورکړی دی. ښکلي علما، هغه مخکینی علما خو پرېږده، هغه مخکینی اکابر خو پرېږده، زموږ د نږدې زمانې اوس تیر شوی، دومره زمانه هم نه کېږي. یو پښتون عالم علامه محمد یوسف بنوري رحمه الله چې په کراچۍ کې بنوري ټاون په نوم باندې یو لویه مدرسه ده، علامه بنوري ټاون، هغه یو وارې د حجاز په طرف باندې لاړو په سفر، دغه شام طرف ته. نو هلته یو لوی مفسر سره ملاقات وشو، او هغه تفسیر لیکلی دی، تفسیر الجواهر. نو چې علامه بنوري رحمه الله ورسره کله ملاقات وشو، هغه ورته وی تا زما تفسیر لیدلی دی او د هغې د مطالعه کړې ده. علامه یوسف بنوري رحمه الله ورته وی او ما کتلی دی، مطالعه مې کړې ده، نو وایي څه تاثرات دي ستا زما د تفسیر په باره کې؟ دغه علامه جوهر طنطاوي رحمه الله ورته وی چا چې دا تفسیر لیکلی دی، تفسیر الجواهر، ورته وی څه تاثرات دي ستا او څه خیالات دي زما د تفسیر په باره کې ستا؟ یوسف بنوري رحمه الله ورته وی ستا تفسیر کې وی ساینسي علوم چې څومره دي د هغې
د قرآن سره موافقت راغلی دی او ډېرو ځایونو کې تا ساینسي علوم د قرآن نه ثابت کړي دي او تا هلته ویلي دي چې ګوره دلته دا خبره ده په ساینس کې دا خبره ده او په قرآن کې دا خبره ده علا کل حال ډېر زیات کوشش تی پې کړی دی خو ډېره غټه غلطي هم دې پکې کړې ده وایي غلطي څه ده وایي غلطي دا ده چې ساینسي علوم تا موافق کړي دي د قرآن سره خو ساینسي علوم چې څومره دي نو نن د یو ساینسدان یو نظریه ده سبا بله نظریه ده بیا په خپل منځ کې هم د ساینسدانانو خپل منځ کې هم ډېر زیات تفاوت دی یو وایي دا خبره داسې ده بل وایي داسې ده څه وخت کې د فلاسفه او فیثاغورس یو لوی فلسفي تیر شوی دی هغه د اسمان د وجود نه انکار کړی بیا به بخپله دلایل دی نور فلاسفه وروړه علا کل حال هغې کې نظم نو یوسف بن نوري رحمه الله ورته وی نن یو نظریه د ساینسدان سبا له بله ده او تا د قرآن سره دومره موافقت ترې راوړی دی کو چېرته د قرآن آیات دی د هغې یو مقصد دی او د ساینس بل مقصد دی نو تا پکې د هغې نه هم دریغ نه دی کړی او هغه دې هم دې ساینس طرف ته راوړلی دی خو که سبا له دقه د ساینس دا نظریه غلطه پیش شوه نو خلک به راولېږي چې ستاسو قرآن هم غلط دی علامه طنطاوي رحمه الله ورته وایي واقعي د وایي ته د هندوستان عالم نه وي او الله رب ذوالجلال زما د اصلاح دپاره یو فرشته راولېږه ما خو دا وی چې خلکو ته به فایده ورکړمه خو واقعي ده تا زما اصلاح وکړله دې سره خو به واقعي د قرآن هغه قطعي نصوص قطعي ثبوت قطعي او دلالت چې کوم آیاتونه دي هغه به ټول ریز مریش نو حضراتو د انسان مقصد څه شی دی خبره ما دا کوله چې د انسان په دنیا کې ژوند تیرول د دې مقصد څه شی دی هغه به راځو موږ قرآن ته قرآن کې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي د انسان مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کو انسان دی کو پیری دی وما خلقت الجن الله رب ذوالجلال بیان فرمایي ما نه دی پیدا کړی جن پیری والانس او نه انسان الا ليعبدون مگر دا چې دې زما عبادت وکړي نو دا یورپ فلاسفه د اټلی او د یونان فلاسفه هغه متحیر العقول شو حیران شو د انسان د مقصد حیات ورته پته اون لګېدله خو قرآن ما تا ته په دو الفاظو کې وی چې د انسان په دنیا کې مقصد د الله عبادت دی نن ما تا ته د هر څه علم شته خو کو نشته راته د خپل ځان راته علم نشته چې منګه الله رب ذوالجلال دنیا ته څه دپاره رالیږلي الله رب ذوالجلال بیان فرمایي دا هر څه چې دی هو الذي جعل لكم ما في الارض جميعا په مخ د ځمکه چې داسې دي دا هر څه انسان ما ستاسو دپاره پیدا کړي دي د انسان د فایدې دپاره دي او انسان الله رب ذوالجلال د خپل عبادت دپاره پیدا کړي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله رب ذوالجلال بیان فرمایي ما جنات انسانان نه دي پیدا کړي مگر د خپل عبادت دپاره نن موږ خپل مقصد پرېښودی دی او لګیا شوي په دې باندې یو چې موږ ترقي وکړه ترقي نه ترقي اصل دا ده چې انسان د خپل رب عبادت وکړي یو کس ډېر هم اوچت شو او ډېر هم اعلی ذهن والا شو ډېر هم په عهدې باندې فایز شو خو کو دې د الله عبادت نه کوي بس دغلته د خپل مقصد پرېښودی دا انسان بیکاره دی او تاسو په خپل هم پوهېږئ کوم څیز چې د کوم مقصد دپاره جوړ شوي وي او هغه مقصد ته نه حاصلېږي نو بیا خلک په کباړ خرڅوي زما او ستا مثال نن کباړ ګرځېدلی دی موږ خپل مقصد پرېښودی دی د الله عبادت نو الله رب ذوالجلال بیان فرمایي
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نن موږ ته د خپل مقصد پته نشته. دنیا کې زه د څه دپاره پیدا یم صاحب مانا لار خطا ده، دا راته پته نشته. ولې موږ د قرآن د حدیث نه د علماو نه لرې تښتو. قرآن او حدیث ته ورنږدې کېږو نه. او دا بعضې پکې روشن خیال داسې وي که ته ورته د قرآن او د حدیث چېرته څه خبره وکړې ماله خو سخته غوسه راشي. نو دی به درته وایي او یو ساینټسټ تېر شوی دی هغه هم دا خبره کړه. خدای دې غر کوه پر که ما درته قرآن وي ته راته ساینټسټ وي. زه درته د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوم، د افضل الرسل خبره درته کوم، د افضل البشر خبره درته کوم. دی به ما ته زر ووایي خبره واقعي بالکل صحیح ده، دا ساینټسټ هم داسې ویلې وه. نه دا مه وایه چې ساینټسټ داسې ویلې وه، داسې ووایه واقعي زمونږ په ایمان دی. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې ده د کاڼي کرښه ده. اکثر به درته ته به ورته خبره وکړې قرآن حدیث په بیان کې، دی به وایي او دا زمونږ یو فلاسفر دی هغه هم دا خبره کړې وه. واقعي بالکل داسې ده. نه مني چې قرآن کومه خبره کړې، نه مني حدیث کومه خبره کړې، هغې ذهن نه تسلیموي. خو هغه کس څوک چې د غوا امتیاز اسکي، څوک چې بت ته سجده لګوي، هغه خلک چې په زناکارۍ کې مبتلا دي، په شراب نوشۍ کې مبتلا دي، کو هغه خبره وکړي هغه خو چېرته بالفرض والمحال ته چېرته یو خبره صحیح ثابته شول دی به یا واو دا وایي هغه هم کړې وه. نه داسې ووایه قرآن چې څه وایي هغه صحیح ده او هغه د هغه نظریه بدلېدی شي، د هغه فکر بدلېدی شي، خو قرآن حدیث دا نشي بدلېدی. حضرات وارز مدا کولو خبره نه اوږدېږي. د انسان دنیا کې مقصد الله رب ذوالجلال بیان کړی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د انسان مقصد حیات دا د الله عبادت دی. نو کم انسان چې د الله عبادت کوي بس دا کامیاب، کم انسان چې د الله عبادت نه کوي دا ناکام. کو هر څومره موږ د کامیابۍ دعوی وکړو خو کو د الله عبادت هم نه وي او د الله طرف ته نه یو مایله شوي، د هغه طرف ته نه یو تللی، موږ غر کیو. الله رب ذوالجلال دې د خپل عبادت توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.